حي على الصلاة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمئی دتمنے قرآن پاک سورة زمر دا آیات شی اللہ پاک مشتا فرمائلی دی دا دی کئی اللہ رب العزت یو اعلان کرائی دا چاہا اعلان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چے پیغمبر دا اخبر امت تا ہویا امت تا دا خبر ورسوا دا اعلان دی امت تا وکا قل اے پیغمبر ویتا ہویا یا عبادی اے دے مو بندگنے الذین آکسون اسرفو چے چاک جو تائی وکرو علا انفسهم پخپل زنبندے چا اسراف وکړو په خپل ځون باندې یا یوتای وکړو د خپل ځون سره لا تقنطوا من رحمت الله تو سے مانا امید کیږي د الله د رحمت نا ان الله بشک الله پاچدا یغفر الذنوب بخشی د تو سے گناہینا جميعا طول انه بشک اللہ بخشدا والغفور اللہ بادر بخشن کیدا رحیم اللہ دے میرا بان ذات تا اللہ رب العزت میش پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی کہ اے پیغمبر دی امت تا دا خبر ورسوا دا خبر دا اعلان وتوقع چې د مو بندګون آغا چې چا په ځون باندې اسراف وکړو ظلم یې خپل ځون سره وکړو په دنیا شي ګناهونه وکړل نافرمانی وکړي الله خفا کړو الله د رسول خبره نو منله ځون سره جوتای وکړو ظلم زون سره وکړو الله فرمایي چې پیغمبره داسې کسونه ته ویا چې لا تقنطوا من رحمت الله دای د مو د رحمت نه امید کیږي نه امو ډېر لوی رحمت تا اغه دا نو امیدي اظهار نکو ډېر لوی ګناه ویلې نه وکړای اللہ وی چې دا ټول ګناهونه به دای ته معاف کړ مې دتمنه دا کم مشرک وی هغه د پرادا اعلان دا قدم مسلمان ګننګور وی هغه د پرادا قدا د کافر د پرا ټول د پرادا حکم دا دا اعلان دا چې د الله د رحمت نه امید کیږي ما خود مویدت من خبره و ایمان پر دو خبره په صحیح طریقه سره تبه استل سره دو
چې سړی اتباع وسی او په صحیح طریقه سره د الله حکمونه ومني چکیم شوی دی په امونده په اخلاص سره اتباع وسی ډیر نه لوی لوی نه لوی جرم دا ویل نه وي ګناه دا ویل نه وي الله وی د بیا معاف کوو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به شان نزول شو علماء لیکلي دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به چاته ورغلو دین دعوت په ورکولو دین اسلام ته به وروښتلو نبی کا سن به دا خبره وته وکړه آ کافر طرف ته مشورونه تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورالو وته ویل تاسو کلمه وی تاسو مسلمان شئ تاسو به کامیابی میندا کای بیا داسې مشورونه دا خبره وته وکړه چې اے پیغمبره کا چیرې میز مسلمان شي میز کو په دنیا سے ډیر ظلم جتائی کړی دا په دنیا سے می د الله نه فرمانی کړی دی کفر نه می کړی دی شرک می کړی دی امیدت من جنگی نه می کړی دی صحابه کرام ته می ډیر تکلیف مسلمان ته رسولای دا کچیر میش کلمه وی الله میش والا ګناهونه معاف کوي الله به میز معاف کو نو مویدت منی چې کله دغه سوال د کافر مشرونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وکړو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب ور نه کړو وخت ته انتظار کړو بیا وخت شه دغه آیاتونه نازل شول الله پاک وته فرمایي کيو سړای او ظلم باندې اسراف وکړو ظلم وکړو ځن سره نو امیدت من اتباع وسی الله وی نو امید کیږي نه زه اتباع قبله نو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه د خلک پښتنه وکړه چې میش کو ګناهینا شربینه مت شلی دي کبیره په ګناه شلوي ګناه ده مسلمان سره می جنگینا کړی دي قضا کلمه او یا الله به مو معاف کو الله په دایتنا ولا جل چې بالکل د مود رحمت نه د نو امید کیږي نه نو مو عزت منه الله معاف کوي مشتوس نیوی نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سمرا اوچات بہادر سړی تر شوی دا صحابي تر شوی دا امیدت منه اسلام نه مخشي چې کله په کفر شو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تیرا رب سلیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کوله اراده کړی وا او پلیار سے سو کیا پیشوا چا په غیر ورکو شکر ته لوټ شا نو مویدت منی ورسته بیا د اسلام الله پاک نصیب کوي ان خدا کا بھی کئی نا امیدی سدو غانې پوښار چې دامر لوی ګناګو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قتل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے قتل منصوبہ جوړوي پاشرو وتلای او چې کله اسلام می ته ملاو شو څه شوی دی الله حسابه ته معاف نو مویدت منی مش خو دامر ګناګور نه نه خو می شروب چلی دی نه مش کبیره ګناهی نه کړی دی وړه کیږي خود مویدت منی بیا ځنه داسې ګناهی نه دی چې می نه په غلط فهمی شي وشي میشته نه پته ولګي چې آیا دا ثواب ده کدا ګناه خو ګناوي ا بدعت وي ځنه داسې ګناهی نه چې ا کبیره وي میشته صغیره ولیدل شي نو په داسې حالت فهمی شي می نه وشي میجا د مو عزت منه الله پاک ته تبا وسشي الله مشتبا قبلوي الله وی چې سمره ګناي نشوي یغفر الذنوب جميعا سمره ګناي نشوي ټول زماف کوه نو د مو عزت منه مینا هم ګناي نه کیږي
المنځونه نه قضا کیږي تلاوتونه نه پته کیږي ګاونډي حق نه پته کیږي مېر پلور حق نه پته کیږي میش بعد مو عزت مونږ په اخلاص سره تبع الله پاک ته بوسي چې کله الله پاک ته په اخلاص سره تبع وبوسي الله پاک بیا ټول ګناهونه الله معاف کوي زموږ عزت مونږ الله بناو غوړي انسان ته داسې بناو غوړي چې لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوا واقعیا بیان کړی دو امام بخاری شریف شاه ذکر کړی دو چې بن اسرائیل شي یو کاسو ډېر مړی کړی وي ډېر ګناګور وو یو کامسل مړی قاتل وو یو کامسل مړی کړی وي خو د مې عزت منې په زړه شي د الله نه کرکې ورغله چې یا الله چې زه خو معاف وایي بیا دې په طلب شو وشتو پوښتنه کو چانا چایا الله به مو معاف کو کم معاف به نه کو الله به مو تبا قبیله کو قبیله به نه کو بیا چا په علاقہ شو یو بزرګ ته وشلو چې دې بزرګ ته ورشا دې په لوز باندې تبا وبسا ادای شي الله پاک ته معاف کو تو چې دا بن اسرائیل شي دا قاتل چې کله روغلو غبزرتا غبزر نه پښتنه کو چې او بزرګا مو یو کامسل مړی کړی دی دا تبا وبسا الله به متبا قبیله کو اخو د مو عزت من بزرګ ولایت درجه ته رسیدلی یو خو عالم نو الله پاک مغرفت رغبه ته ملاو شوی نو الله پاک مونږ رغ کوی شوی نو نو هغه د مو عزت من چې جواب یې ورکړو ته وی شنا یو کامسل مړی یو مړی چې وکه لکه ټول انسانیات چې قتل کی نو الله پاک قرآن پاک سے فرمایي قتل الناس جميعا ایوه انسان بچ کول لکه ټول بنی آدم هغه بچ کی او یو انسان قتل کې لکه ټول بنی آدم انسانیات قتل کې یو کامسال مړی دې کړی دی یو کامسال ور انسانیات ته قتل کړی ته به چیرته الله معاف کو نو مې عزت منه داغه خاص ولګېدو آغا کم زرګو آیا په موقع باندې آیا ختم کړو سلی پیرا کړ بیا پوښتنه کو چایا مخ یو کامسل مړی کړی وي سل می پیرا کړل تبا او بوسا آیا متبا میں الله کا بیلا کو کا قبیله بینه کو بیا د مې عزت نه میشتو غوند نه و چې عام کاس نه پښتنه کړه اگر د دلو اتبی په طلب شي چې زه د اهل علم نه پښتنه وکړه کوئی سړی نه پښتنه وکړه چې قرآن احادیث ویلي وي د علم میں تخاصیل وي نو مې عزت منه چا به ته وویل چې په دا بل کلی شي یو عالم دا کلی ته ورشا پاغه شي او بل دغه ځای بدل کا ته چې پکیم دی شي دا غځي کوي خلق مړی ګوړي کو دغه زینا تلش کی مجلس بدل کا ملګری بدل کا دې زینا لور شي بل کلی ته په بل کلی شي نه خلق دي او پاغه شي عالم دا هغه عالم ته ورشا نو وی چې دا قاتل اراون شو اردری می مزال کو ولش کی مزال یو وکړو چې د مرګ پرشتہ و تروغلا ساوینو کوستارو کی ونو کوست ایسا مساله دا غو چې کله دغه روح د اسرائیل علیه السلام یو فرشتہ دو چې غریبتی اغلو لکه میشتو خو د سرکار شه هر سړی خپل ډیپټي وي چا دی لیکلی وي چا د کرسی وي چا د آرډر وي خپل کسونی وي نو د مو عزت منه داسې دی الله فرشتي دی پاغه شهر چې خپل ډیپټي ملاو نو اسرائیل ملک الموت روغ خوستو دغه نه بعد دوا قسمه فرشتي دی یو د جنت ولا دی یو د جهنم ولا دی
جنت والا روح فرشتي چوروشي روح جنت ته وړي جهنم والا چوروشي جهنم ته وړي وی چې فرشتي روغلې جنت والا روح یې خوستلو جنت ته وړلو جهنم فرشتي روغلې چې دا روح می جوړي اوی ته وی چې می جوړي په میان سے فرشتي سره پرټې شوي زنه وی ته وی چې می جنت ته وړي دغه سړی ته باو بسلا جهنم والا وی ته وی کته بای بسلا خو ته باخې بسل نه دو اته به زیته خورا سدلای نه دا الله په خطبه قبل کړی نه دو قومیان سے انجام مقدمه روغلا تو به شارسی چې الله پاک انسان په شکل شي ایوا فرشتہ الله پاک ته جوړه کړل ویل زلا هغه نه بعد پښتنه مینا تاسو سره رټی ای وته وی ای جنت ولا چې میږي جنت توړي دا کاس جنتی دا سلمړی کړي دی خطبه ابو صلاح ا جهنم نه وته وی چې میږي جهنم توړي ته ما نه دو قبیله شوی ته به زیته نه درسدلای نو یې نه بعد د دریان کې کیما فرشتہ د انسان په شکل سے الله رب العزت ا دې فیصله د زې فیصله وکړه سرنګ فیصله کې 10 فیصله وکړي تاسو دم زکه ناب کوي کچېره دغه سړی ډیر مزال کړی وو هغه عالم د کلیتا نو تاسو ناپی وکړي ک ډیر مزال کړی وو ورنږدې وي نو جنت ولدای شي او کچېره کام مزال کړی وو د کلینا وریاو اته به زیتا سدرنا ډیر وریاو په نسبت د بل ځای نو بیا جهنم ولدای شي او چې کله دای نب کول شریک لل رب العالمین هر څه ویني عاصبند قادر ذات تا الله پاک مزکه ته حکم وکړو تقربنی ته د مردات ورنږدې شه او د بل ته حکم وکړو تباعدنی ته بنا وریاشا وی چې په حقیقت شي دا مزال ډیر کم کړی وو بل کړی نه ډیر لري وو خو الله رب العزت رحم صد ډیر زیات الله رب عزت دته وکتل چې د بنده متراون و تباخه بسلا الله پاک مزکه ته حکم وکړو چې هم زکه ته ورنږدې شاوې نور یاد وي اذا میسو حقل نه منی کنه چې مزکه سرنګ ونور یاش بعد بلنا سرنګ ورنږدې شوا د مو عزت منه د الله داسې چارې دي چې عقل نه مني اسمون میسو حقل مني نه مني چې بغیر د ستنه درولای دا میز یو چاپ خالی و پنکا نشي دروای چې میز خالی پنکا سو یا پوشه و دروي یو بل پیانه شي دروای ویلې میز د الله مخلوقي الله میز خالق تا الله په داسې چار کو چې بندا تصور یا نشي کړای بندا هغه سوچ فکر یا نشي کړای اسمن تو وقسا اکی مخنا الله درولای دا سمرا لوی چاته وینا بعد گرد په دنیا سے دا چاپ پہ ختم نشی دا نہ مٹشتا ویتا ایسا نشتا ویتا نہ پسنا سو سریے مریے لگی دری وی یعنی میسوس والا زوین کا امپیی وی کا ایمینی وی یو بلب کا نشی دروائی او میز دمر ایمان پر وڑائی دا چکر اللہ شی کلا بار شی پدار بارو بار شی نا دی مویدت بنے لشی خدای تا رب العالمین آسکو دی مخلوق تا غاب ما کوي الله رب العزت چې الله رب العزت د اسمن دروي شي مړه د میشتو ستر دین شرا سوای رزي سے موري الله وای ایسا ما کا قسم ما دی ټیکا ما دی کون چلا واخښنا خلی په خیر باندې الله به بیا ته درسوي الله به بیا رزق زموري الله والیدو او دا په نو چې زمنده وسره وای متبن کریم لاوش زه سره وتشتا ز په فیسبوک باندې د صفات بیان کوم مو به دا انعام به متعلق نه د عزت مری خپل نیمه وی بیا بل ته سسویر کو نو دیو جنات بیان د عزت منه الله په دمره اسمن دروای شیشا بیا الله په دم زکه ته حکم وکړو چې ورنږدې شه چې مزکه چې کله ناب کړه کلی ولتا علم طرف ته ورنږدو وی چې روح یې روح وستو جنت فرشته جنت ته سره جوړو تبا نه دو بسلی خالی تبه اراده وکړه نو الله پاک دمره په انسان باندې رحم کو دمره نو دیو جن الله فرمای کله پیغمبر وی توبیا خپل امت ته خبره وکا یا عبادی الذین ادمو بنگونی
الذين آکسون اسرفو چې چا زیاتای کړی دا ظلم کړی دا علی انفسهم په خپل ځان باندې لا تقنطوا من رحمت الله تاسو ما نه امید کیږئ د الله د رحمتنا الله د رحمتنا نه امید کیږئ ما ان الله بشک الله پاک دا یغفر الذنوب جميعا الله پاک بخشنه کو د ګناه ټوله ګناه تاسو بخشنه کو انه بشک الله پاک دا هو الغفور والله بخشین کیدا رحیم الله دې مهربان ذات الله په خپل ویایي چې مو د رحمت نه امید کیږئ ما د مو عزت منی الله رب العزت په خپل بندګونه باندې دمره الله پاک زرویږي او رحم کو چې مخشي وخت شي یو کاستر شوی دا حضرت بشر خفی رحمت الله علیه دغه متعلق اردریمی چې داغه اول شربیو لوی شرب خیرو او مویدت من شرب چې کیم دی دا په کبیره په ګناه شي لوی ګناه ده نو دغه به شرب چل هر وخت به په نشا شي پریتو او د مویدت من یوا ورزا دغه متعلق اردریمی چې تبع الله سره قبیله کړه وی چې په یار مونږ راوون وو او وی چې د الله پاک نوم یې ولیدلو چې په خور شي پرتا خاطه ور پوشه خاطه ور باندې شاکې دي خور باندې الله ایدا اکا غازی رو خستو د الله پاک نوم یې صفا کړو اخاټه یا خور آیو نه لری کړه او دغه نه بادا د الله نوم یې پاسې کو شل یې کړو او دغه نه بعد هغه د الله نوم یې روخستو خوشبوئی په ولګولا او هغه د الله پاک نوم یې روخستو لکه په هغه وخت شي خال کې وي لکه نسب او مش خلک پګړی وایي او ځنه خلک شي د پټکی رواج د پټکای په سر مندر بدل کو هغه وخت په سر باندې د بشر خفي پټکایو نو د الله نوم یې روخستو خور نه صفا کړو خټ نه صفا کړو او دینا بعد خوشالي کړو خوشبوئی په ولګولا په خپل سار شه پوسا پړکی شه خشدلو چې د الله نوم به قدرې ونی شي د الله نوم یې قدر وکړو خو د مو عزت من چې کله دا قدر یې وکړو او یې نه بعد لړو دا خپل شرب خونه تا او شرب خونه شي شرب تننوتو او چې کله ننوتلو ا د الله نوم یې روخستو هغه پړکی شي ایشایو الله پاک نوم یې دروازه څنګه مې خو په هغه شي اوس لا کړلو په هغه د ستوره شي یا پړکی شي چې زه خو نشا وکړه زه خو به شرب وڅښه چې داسې نیوي چې د الله نوم اپریوزي د الله نوم به قدرې ونی شي انا نو وی چې دا کله په شروع یې وصل په نشا شي پرتا په شروع شي پرتا چې د وخت زمنه یو ولی الله یو لوی بزرګه نو هغه ته الله په کشف وکړو الله رب العزت هغه بزرګ ته کشف وکړو او پارا کشف شي الله وی ته ویایي چوب زرګه لوړشا ادمو بشر حفیتا هغه ته د مسلم ویا او به ته ویا چې تو ته الله رب العزت ټول ګناهونه دې ته معاف کړل سمرا ګناهونه دې نشي ټول الله دې ته معاف کړل دا زره ورکا دا بزر چې کلا اگر چوک شو نو نه بدا پښتنه وکړه چې بشر خفي سیکتا بچاوي ته شاخلوي شربیدا اخلوي دی الله نه فرمانه انسان دا په دنیا شي دی الله نه فرمانی کو په دنیا شي شروب چی او په شروب شهر وخت پریتوي نو دا کا بزرګ ورغلو پښتنه وکړه چې په داغه شروب مې خنا شي داغه دا دروازه وټه کولا چې کله دروازه وټه کولا
سیکی ویچ مو یو کاس پچار دا بشر خفیشتا امای خانه والا ملک ویتا ویایی چشتان ویتا ویایی چه ویرنا بشر خفی خوشتا خو آخو پنشا سے پریتا شروع چلی دی پا شروع پنشا سے پریتا نو بزرگ ویتا ویایی جلس کی ویتا ویا زوی تا رو غلایا ملاقات تا زوی سر ملاوی جا نو بشر خفی پنشا سے شروع پنشا سے پریتو نو چې کله ویته وویل چې یو کاس دې ته روغلی ده وخت زمونې ولی الله زر دې ته روغلی ده په دروازه پرې ویلوړ د ملاقات دې سره کو بشر خفي لشکي برابر شو ارچک شو هغې نه به دا دروازې ته روغلو چې څه خبره ده دا بزرګ ورته وایي چې او بشر خفي الله رب العزت متکشف کړو چې ویرشا دمو بشر خفی ته دمو سلام ویا او دوام دا خبره وتا وکړه چې سمرا ګناینه وینا شوی وی اټول ګناینه مې وتا معاف کړی دي بشر خفی وته وی چې دا څنګه الله رب العزت لوی ذات تا زه خلوی نه فرمانا مو خلوی نه فرمانی کړلا زخو په نشان سے په شروع سے پریتوا رب العالمین متسلم الذی او تو ته دا کشف شویدا تو ته حکم شویدا او باز دا چې د الله سلام یو ورېدلو او دغه نه بعد د ګناه معافی ژاغي ورېدلو نو وی چې بشر خفینا حکیم نشاد شروع په وا اغه نشاوینا چګه شوا په بل نشه په دې مونږ پرې واته چې د الله پاک د مینې نشانو نو وی چې دغه نه بعد وی چې وروتلو دا بزرګ وی ته وی چې او بشر حفی په دنیا کې د کیم اعمال کړی دي تو ته الله سلام الذی تو ته د ګناه مفي الله پاک تو ته مفي اعلان کو سا اعمال دې کړی دي بشر حفی وی ته وی چې بزرګا او ولی الله په دنیا کې خو ځنه پیژان چې مدد سے عمل کړی وي شا عمل وي زه خدا شروع عادتیه دا شروع میخونادو دغه تزار سا او زه داغه دغه شروع شه خو نن مې یو عمل کړی دا پلیار اراون وا د الله نوم مې وریدلو الله پاک نوم مې روخستو چې کله مې وکتلو په خورې په خاطر لړلی وو ا د الله نوم مې صفا کړلو خاطر ماته خورې مې ونه لری کړې او یې نه بعد د الله نوم مې خوشحال کړو پاسې مې کړو او خوشبوئی مې په ولګا ولا او هغه د الله نوم مې روخستلو چې په خپل پسار شي پړکی شي پاسه مې خشج دلو چې د الله نوم په مزکه پرته دا الله او اسمانینا دا مزکی دا کائنات دا انسانون دا پیریون دا د الله پیدا کړی دي نو د الله نوم به قدرې سرنګي شوی دو مور خو سو د الله نوم قدر مې کړی دا ناراضه نه پیژو چې مو به کی معامل وي او دا عمل مې خالص د الله پر کړی دا اب زرګ وي ته وی چې خوش قسمت ہے اللہ تو تسلم ولا جلو اور تو تا دی جنت زرعیرا تو تا دی گناہ مافی اللہ پاک اعلان مکلو نمو عزت من دام بشر خافی بیا ولا کدو آغا وریزی وا باس مئی خونے نہ روتو آر سے ختم کل مونم رزنا شورو پہ نباس تیبا اگے نبادا پا اللہ پاک خداغا غشتل شلگیا شو الله پر ذکر ول شلګیا شو د مویدت منه د وخت زمونه لوی ولی الله لوی بزرگ الله وګرځولو بیا د مویدت منه بشر ینمو خافی ویل وتویای خافی د تویای چې پلاغړې په شی وګرځیدلو اے سبې نه په شکول دا غاس په دغه نه بعد چې کله ته با الله قبیله کړه هغه بزرگ خبر وته وروړو زرع وته وروړو دا په شارو په مې خانا شي پریتو نو په هغه ټیم باندې چې ارتک شو په لا غړې په باندې ارتک شو په شه باندې سنوي لا غړې په باندې
بیا داغه بشر خافي دغه ورځ نه وویل چې متبا الله پاک په لغړې پښې باندې الله قبیله کړی دو مو په پښاشه پاغه وخت سنوي ز په لغړې پښې باندې وا سپلای بوټی نه سمې په پښې نیوي زبې نن د زنا ټول عمر به ز سپلای بوټی نه سپ په پښې نه کا په دنیا کې به دغاز ګرځیدلو په لغړې پښې باندې ګرځیدلو چې مت الله په دام باندې په داسې حالات کې متمفي شوی دو چې مو په هغه وخت سپلای چپل نیوي زبې ټول عمر بغیر په چپلا ګرځم او د مو عزت منی دا به دغه سه په مزکه باندې ګرځیدلو دا ګرمي دا سوړه دا په دمزکه باندې به ګرځیدلو او مو عزت منی سپلای به نه پښه کولای چې مت الله مفکړایا متبا الله په داسې هوا کې قبیله شوی دو چې زه په هغه وخت په شورو په سپریت وا مو په پښاشه سنوي چې زه د بزر سره ملاو شو زب آینده د پورا زټول عمر زپلا غړې په باندې ګرځا نو د مو عزت منی داس حالات یې رغلل چې دا چې کله جماعت تلو پکی ملیار باندې تللو په هغه لیار باندې به زناور انسانون خو سکه زناور به تلل په هغه لیار باندې به سیپ نکللې په هغه لیار باندې به زناور متیان نکړي په هغه لیار باندې به زناور خپل ګنګي نه تلولا ویلې چې وخت زمونه بزر په دا باندې لغړې په باندې درمي چې دا سنوي چې هغه په شاو باندې ګنګي ولګي نو هغه لوی بزر دا زناور به هم د دې قدمینا دې لیار په ځندلا زناور به په هغه لیار باندې ډېر په ادب په اخلاق مظاهره به کړه او دوی به په هغه لیار باندې ګنګي نه تر ولا ویلې چې په دال یار باندې بشر خافي درمي په دال یار باندې بشر خافي لیار زو په باندې زناور به ګنګي نه تر ولا نو مو عزت منه داسې وخت یې رغلو چې یو بزرګ وی چې په دل یار باندې راون وو چې کله رغلو بهار لور شوی وو چې کله شهر تر نه نوتو بشر خافي علاقې تر نه نوتو نو په یار باندې و زناور هغه سی پکړی و ګنګي تلا کړی و نو هغه بزرګ ځان وکړو اعلان یې وکړو چې او خان کی خبر شي حاکم زرګ بشر خافي نن دنیا نه لور شوی دا هغه وفات شوی دا زکه زناور په دغه ځای باندې متیان دي کړی دي تقاضا یې کړی دو پاتې دین ولګي د مالی مشوم وتا چې بشر غفی لکه دنیا نه لړو نو مو عزت منه شګردونه وته ویل چې جی تو تسرنګ پاته ولګي دا تو په دا علاقہ شي موجود نه تو بهر سفر نه روغلي اشاره تر نه وته دې کلی د حالات نه خبر نه تو تسرنګ پاته ولګي دا د بزرګ وی توي چې موتا دې زناور دې ګنګي تلاور نه پاته ولګي دا زناور باغلیا شي به تقاضا نکړه متیان زه به نکړي او نن متدم لما شوا زدا ملمون دې غنا چې بشر خافي دنیا نه لړو نو دې مو عزت منه حقیقت خبره وا چې بشر خافي وفات شوی وو اغه نه ماده به زناور پالیار شي ګنګي تلاولا دې بشر خافي چې ژوندایو زناور بعد دې قدمه خیال کړلو دې لیا ادب خیال به ستلو نو داسې حالات الله ورسولو د مویدت منه پرتشی باندې ورسولو چې د الله نوم قدر یې کړیو سیمرا ګونګورو سیمرا نفرمانی وا چې د مویدت منه شروع په کبیره ګناه شي لوی ګناه ده دې عادت یو او چې کله د الله نوم قدر یې وکړو الله پاک سیمرا عجیب ذات تا سیمرا رحم کوي کوي ذات تا الله رحم هغه په جوز شیرولو په جوز شیرولو الله رب العزت رحم او الله رب العزت فی اعلان تر وکړلو زرد وی چې ورشه مو معاف کړی دا ګناینه مې معاف کړی دي الله پاک هدایت ته وکړو نو دې وجنه مې دته میشته په چار دو په ژوند شي میش د الله نوم قدر وکي الله طرف ته متوجي شي الله میشته بنا غوړي او خالی چې میش الله پاک تلش کی زون و نزدیکی نرم میشته د الله پاک بنا غوړي چې په کومه طریقه باندې وي چې زبان ګل معاف کا نو الله د میشته د امن توفیق نصیب کو वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।